الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دغه پر خبر رسیدلی و چې تیر درس کې څلور خبرې غزوه الرقاع، د غورت او د رسول الله په مابین کې معامله، غالب ابن عبد الله الليثي د غسریه او د عبد الله ابن حذافه السهمي. اجمالی مدعو ویلي چې ذات الرقاع واقعه او دا غزا چې د نجد علاقه کې وشوه، تقریبا د محمد رسول الله سره وسو مجاهدین و کله چې روانېدون په خپل ځای باندې ابو ذر سره مقرر کړي چې تب په مدینه کې زمانه ایبه چې کوم سوالات جوابات کېدل لای به ته مسله برابرای. ابو هريره سے جابر رضی الله عنه فرمایي چې موږ په خپل بدی واقع کې وو، په دې کیفیت باندې تقریبا په یو وخت باندې موږ شپږ کسان سوریدو تلوبه، هغه په دې طریقه باندې چې دوه کسان بسوارو شو، دینه بروسه به راکته شو، د نور بسوارو شو، به هغه راکته شو، د نور خواغزیر ورسېدو. ابو موسی اشعری به کله دا واقع بیانول نو ایسه به کله تر کړه چې اسنه زمونږ به کیریا را نشي، زمونږ د امت هونی شي چې موږ دا رقم خلکو او دا رقم د رسول الله دومره بهترین او شت ملګری. دوه فیدین ته دا بیان کړی، یو دا چې یو شړی غریب کمالدار چې جهاد فرض عین شي، په هغه جهاد ضروری دی. دویم انسان د کوشش وکړي چې په هر طریقه باندې د مدح او زم کیږي چې دغه نه به د ځان وساتي، ام په درس کې، ام په تقریر کې، ام په خبرو کې. د شي بنوي چې لکه زدار رقم ته موزه رقم ته موزه د شي مناظره ما او ما دا کارونه کړی دی، هغه کارونه به کړی دي. جابر سے فرمایي چې په یو جانب باندې منګو، په بل جانب باندې دشمنو، جګړه په منځ کې ونشوه. رسول الله موږ باندې سورات خوف کې دوه رکعات منځ وکړه، به موږ لاړو د نور رکعات نور ملګرو وکړه. سورۃ خوف فرشو دغه طریقه مو ذکر کړه او د منزل خشوع الفاظ او آداب. د دین اورسه به په دلاره باندې روانو، یو ببر او مزیدار ونه واچ محمد رسول الله دغه نه آرام وک تورې وړاندې کړي و. غورت من امه باندې یو کافر هغه د تور راوي سو رسول الله روچت کې ورته ویل چې من يمنعك صبر زمانه بچ کې، نو قال رسول الله ورته چې الله د الله لفظ سره باغه من رب راغی تورته یې سپره وتا د الله نبی شکل راوخه سو ته اوس منسوب بچ کې مته شنه شو ویل چې الله زګه مخه د الله سره عادت نو نمه مختکړې نه وی ویل کون خیر اخذین یا رسول الله کا خستون کې شه نه بس مقابله کوم او نه بد هغه چې به تایید کې ودرېګم چې هغه سم مقابله وکي. رسول الله به ایسه د پرې خو د یوبل سره و د دعثور بنامه باندې ابن حجر اسقلانی فرمایي چې دا جدا واقع او هغه جدا د رسول الله اخلاق ته معلوم شو. دریم موږ دا سریه ولګله، سریه د غالب ابن عبد الله الليثي قدید یا قدید العقيله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجری او د الله نبی ملګرو قومنده ورکړه چې ورشه خپل انتقام واله مجاهدین ورته تشکیل کړ. په دلاره کې حارث ابن عمر ورته بلاس باندې راغی نو هغه چې ما ایمان راوړی دی، موږ د قیدی کوو، کته ایمان راوړی امي تب یو شپه او ورځ موږ سره په دقت کې پاتې شي، دغه نور څه کې د ایمان ثابت شوی به خوشی کو به سره موږ سره چې کله اخر ځتل نو جندب ابن مکی څه ولې غوښته د حالات معلوم ک دشمن کم ځای کې دی او څنګه راځي چې اوس حق شان موږ په حمله وکړو. وې د شولو یتیګو په دې باندې سم لسم خو کې لاندې یو کورو د خاوند د خځلې ویلې وې چې د سپو مخ بستا د کورس سامان بار نه وړي په دې ګډ باندې شکاري هغه چې وخت وړي نه دي ویل کدا چرته ګوره عربي دغه جاسوس نه یو دوه غشي ورکړه. نو جندب ابن مکی فرمایي چې اول غش راغی په ما باندې گزارو په زبدي تشي ولګیدم دومره مې ویل چې لا حول ولا قوه الا بالله زمونه خو وی بل دانش ورته راغله غشي چې گزار ما باندې کې بده وګ ولګیدم. یره دا اسو شی د مشک دی که انسان چرته وی بل حیوان مې د برکت کوو، خو سبات د خپل غشي راواله ولاړه ملګر لمې ویل چې د خلکو ګډي بزي ول وشل راځي چې حمله پیو جنگ جوړ ډېر کسانو به یو وجل او دغه ډېر شینه غړي بچي وغیرہ د مر روان کړي یو لخر کشي زموږ بچي وکړه. الله رب عزت په ځکه بارانو کې زموږ دغه ما بین کې سیلاب وروته موږ ته ایستلاړو مشلل اخیلو دغه نور سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو غټولې فدی به ذکر شو چې الحرب خدعه د رسول الله د ملګرو استقامت ذکر شو، جهاد کړه د انتقام اخستو د پاره کېږي او د محمد رسول الله د ملګرو صبر به ذکر شو.
کرامتونه د مجاهدینو په ذکر شول او د جهاد فائدې په ذکر شو. دا خبره ذکر شو چې په جهاد باندې د شری ایمان زیاتی ډیر انسان دا خبره کوي چې موږ د ایمان په څه باندې زیاتی کې د غیر پر کسب موږ الله رسول خو دلې دی د الله د دشمنانو په مقابل کې کلکه مقابله کول شهید ویل شي جهاد فی سبیل الله. د عبد الله بن حذافه السهمی سری ذکر شو رسول الله د تشکیل کړ په دې کې دوه ملګرو مابین کې څورانواله راغنو امر وکړي چې لرګي راجمه کړي لرګي راجمه کړه وی اور واچوي ملګرو لوي چې ور داخل شي دی اورلا بعض ملګرو چې موږ ورسو ځکه د امیر خبره منل در محمد رسول الله منل دی دا خبره منل زموږ د الله منل دی کې دې چې بده باندې الله زموږ ګناهونه معاف کړي. وری اوخر ملګرو د ویلې چې موږ پر رسول الله باندې ایمان راوړې دی د دې لپاره چې موږ د ور نه بچو چې ور نه وردانګو مقصد به څه ورم قلار شو دغه د قسم قلار شو رسول الله ملګرو کارګزاري بیان کړو کدا ملګری داخل شوی دا بچرتم کې نه وتی پای ګډری فېدی ذکر شوی د امیر ته انول پکار دی او د امیر اطاعت پکار دی اطاعت پنه کې پکار دی او چې کله سړی ځان له ضرر ورکی دا حالات نه چې بل مسلمان له ضرر ورکی دا غبط څه دا خو ځړه خبره و. نو درس کې اولنۍ سریه چې بل بیانېږي سریه د عمر ابن الخطاب. عمر څنګه هغه بهترین صحابي دی د الله نبی فرمایي که زمانه شرط ورسره بل نبی نه هغه عمر وي دروي زید د نظر مطابق الله وحی را لګل. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي چې د اسلام دوه نمونه دي یو اسلام او بل عمر. د الله نبی فرمایي چې په کوم لار باندې عمر رواني شیطانان په غلار باندې زنا د عمر رضی الله عنه سره یسود مینه کې د ایمان دی او سره یسود دښمنی کې د ایمانی ده. ان شاء الله دا وعده ده چې د محمد رسول الله سیرت بیان شو د ابوبکر سیرت بیان شو به د عمر بن خطاب باندې خبره کوو چې دا څوک دی کوم سره زګ تر مرګ پورې بزمو شو د قصیرتونه بیانې کی دا زموږ دین دی ام د رسول الله ام د صحابه. د عمر بن خطاب سره ولېګله د شولې ګره د حوازن قبيله د والو د پاره سورانه کو رسول الله ملګری ورته شکر شو ادب ورکړي. مجاهدین له پکار دي چې کله باز خلک شوخي کوي خو دې سر خپل کارونه کوي نو هغه له گزار پکار دي چې برابر شي. دیرش مجاهدین وسره تشکیل کړل د چې کله غزل ورلل د عمر بن خطاب د قیادت نومي چې کله د دشمنانو ور د ایست ټول وتختیدل. عمر څه بچو طرف باندې تلونه خلک یریدل بهترین قومندان او تکړه لوی جنرال ویجا کړه وتختیدل ورو ور باندې راغی بیرته شر روان شو په دې لار کې خصعم قبيله خصعمین راجم شي وي یوځي کې دوی کې د شهادت الکام د قریشو کې چې کله بکم ځکه بارون نډیر کې د الته به کړه وړلې خیمه به والي مجاهدین عمر شبل ویل یا عمر بن الخطاب من خو د حوازن د والو د پر رسول الله د غدیرش مجاهدین را لګلی خو چون کې هغه وتکتیدن اوس په کار دا چې د خصعمه قبيله لمن گزار ورکو. عمر سے مرته ویل خبره بالکل صحیح ده اغم کافر و او دم کافر دی خدا یاد ساتي زه چې کله محمد رسول الله را لګلی ماغه د حوازن د قبيله د پر را لګلی مسجد بل دشمن د والو خبره مال نه د کړي زینو ډایرک مدینه لراله د دین دا پیدا معلومه شو چې عمر بن الخطاب د محمد رسول الله ډېر تابع انسانو. مسلم کې روایت دی عمر صاحب له بچا کله د الله آیات پیش د کتاب یو آیات پیش کې غلې به ودرېدل. تاسو اوس دې لګورئ حوازن او قبيله دا دیش مجاهدین ور تشکیل کړی دي چې هغه وته چې درو پر باندې راغی بیرته روان دي په لار کې نور کافران دي دغه والي ونکړه وجه دا چې رسول الله مال صرف اقا خلق خودلی وزه هغه بچ زف کمال شرط دا ویلو چې هر کافر درو هغه گزار ورکوه زبدیل مرغله وی دین معلومه شو چې سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ رضا کامله د محمد رسول الله ډېر اوچت پابند انسانو تابع انسانو اې دې طبيعت د وجنه الله تعالی کامل هدایت هم نصیب کړي. د عمر څخه اقتدا کول د به نه هدایت او تیر درشونه کې دا ویل شوی و چې انسان له هدایت کیږي نو هغه د پر لس اسباب دي. اول منګ ویره مونږه دویم کعبه دریم جهاد څلورم قران پنځم انابت شپږم دعا وم د الله فضل اتم د الله رحم نهم قوي ایمان او لسم د محمد رسول الله تابعداري د رسول الله تابعداري وکړه اې دې تابعداري د وجنه الله رب عزت عمر شبل هدایت وکړي. د عمر پر روانه دي کې مکمل هدایت او زمونږ د الله مینم د رسول الله په تابعداري کې رزق خو عمر بن الخطاب سره زمونږ د الله مینه و دروي زیا د عمر د نظر برابر الله د عرش پورته وهره لګلیلا او دا خبره کړې چې د عمر کوم خبره کړې بس دغه په کار ده دا وجه سوا چې د عمر سره زمونږ رب العالمین مینه و او د الله مینه اسباب موږ ذکر کړو قران او منځو ذکر د الله رضا او د الله د نمونه سره ځان مختکول دا خپل سره د الله په وړاندې دی قیدونه تړل الله له وخت ورکول د الله د اولیاء سره کې نسل د محمد رسول الله تابعداري د الله لپاره ورانو د الله لپاره جوړه د ټول نعمتونو نسبت کول رب العالمین لا او هغه کارونه کول چې هغه مخکې يحبو ټکی راغلي. قران کریم غمګین आवाज باندې ویل د امانت له حظ وادي پابندي او دروغ نه ځان ساتل
نو عمر صاحب رسول الله تابعداري وکړه د حوازن قبيله په سلاړل شونکه هغه وتکته د بیرته ډایرک راغی رسول الله خپل د ملګرو د خبره ونه منله دی ویلې شي د عمر پورا کمال یو بل سریا غالب ابن عبد الله الليثي بقيادته ولګله د جوهنه قبيله د پاره چې دا د مفعال حق واقع و تقریبا 120 مجاهدین ورکړه رسول الله ورته ویل چې ورشي او دغه جوهنه قبيله د بدیجه کې واقع د دغه زدن او گزار پکار دی شو ولش مجاهدین شکل هغه روان کړه یو ځل رااله نو دی ویل چې لکه به خلکو باندې موږ جګړه کوو خو اول د عملیاتو مخکې د حالات معلومول پکار دی چې څنګه وکړو په کوم کیفیت وکړو مجاهد بدل نه شو ویل چې بس په ځبانه وردانګا ځکه د هر مجاهد ډېر قیمتي دی د یو مجاهد د طلب سره مجاهدین لړلو نقصان نشيږي اجمالی به اول نقشه وکړل شي به دغه طریقه به د وتلو تعرض او دفاع د ټول مسله به سره برابر کړي چې کسانه کله ولېګل نو ویل چې دا ګډ بزو ولادي چې کله مازیګر دا ګډ بزیر الوي شي بس دې وخت کې به برید پکار دی چې صحیح ده چې مجاهدین کله برابر کړنو یو څو خبره ورته دی وکړي غالب ابن عبد الله الليثي اول ورته ویل چې اتقوا الله اے مجاهدینو د الله نه یریږي ار سړی به رب العالمین نو یریږي خو لیکن مجاهد لډیر یاره پکار ده ځکه د رب العالمین ډیر نږدې بنده دی د نسمه الله به ډیر خفقېږي او دا ډېر په صح حالت کې واقع ده ځکه در سر مسله اوس پرې کې جوړیږي تقوا مخکې ویل شي او به زی خبرونه ځان ساتل فحشا نه ځان ساتل د کبایر نه ځان ساتل او د قشن د صغیره ګناه نه ځان ساتل چې کوم شي باندې څنګه الله خفقېږي غل نږدې کېدل نه چې کوم شي باندې تعالی امر کړی غل وړاندې کېدل طاعت کول لیکن د شي یره پیدا کېدل چې الله رد نه کوي دا تماشي الله به قبول کړي په ګناه باندې به اصرار نه کوي په نیکه باندې به دوکه کېږي نه د ټول مسلمانانو اکرام وکړي خاص کر د سوره بقره احکامات به مانی د الله او د الله رسول خبره به مانی مباحات رمضان سره چې په حرامو کې راګیر نشي د الله سره بمینه کوي د الله بندګي به مانی د الله د بندگانو سره بمینه کوي او د قشن ویله به حق انتخابي چې کوم ځان له تغوت نه ځان ساتل د حرامو نه ځان ساتل د خپل شبه د الله په ذکر باندې آباد ساتل د رسول الله په لار باندې روانې دل دنیا شاله غرزول د الله بندګي لبیک او د بیوفای نه ځان ساتل دې ته ویل شي تقوا د ترغیبات ورکړه دوی مرتوله چې ورسمه خبره به مانی او وجه در ابن قیم زاد المعاد کې لیکلي دریم ځل کې دا خبره ته نقل کړې ده لا رأي لمن لا وی رأي نشه دا هغه چې دا خبره نشي منل کېده او دوه ملګری تقسیم کړه به تور مثال مودا بلو به ورته ویل چې ګور سره د خپل ملګری ته پوښتنه کو د سیمنو چې لکه دا پردي بچی موږ پلاس راکړی شو په دغه ځمانه ورغور زوال کدا شرط کامیاب شو کامیاب کو شهیدان شو شهیدان نه رسول الله فرمای مسلم کې حدیث دی ته چې کله د چا امیر او قومندان پاتې شو دا غوږ ورخه تربیت ونه کې لحاظ ونه ساتو تا د مرچ شوي د جنت بیم پتا باندې حرام دی ورته د ملګرو ته پوښتنه نه کوم او شبنامه ورته ورکړه د شپینې می ورکې دی ورته ویلې چې امت مجاهدون له بکار دا چې هغه خپل مابین کې د شپې نومه د اورا زوټا کی کله مجاهدون خالد ټاکو کله عمر ټاکو کله الله اکبر کله بل امت د امر چې دشمن نه مرشي او دا ورته ویل چې کله ما الله اکبر وګنه تاسو هم ګور الله اکبر کوي په دشمن به شریک عملیات کوي بالکل صحیح ده دا کارګزاري چې کله سره برابر کړه او تشکیل وکي او غل اخر ولا جګړه جوړه شو ډیر خلک به دشمنانو کې وژل ډیر اسیران کو ډیر وتښتیدل چې دا پروګرام وشو دلته یو سړی او چې هغه مرداس ابن نحیق نومیدو د رسول الله سخت کنځلې کوي بعض انسان ډیر بدبخت دی زموږ محمد رسول الله کنځلې کوي کدا څومره کنځلې وکي هغه د نور غوندي انسان دی هغه الله اکرام او شرافت ورکړي دی د دې پر کنځل باندې دا هیڅ شي کمیږي دا نو اسامه رضی الله عنه فرمایي وایي یو انصاری صحابیو او د پسیم تور راواخه اور پسیم کو منډه خو لیکن یو ځکه ونه خوا کې دا پټ وی تور مې شکل پیرا بر کړه وې د په دې وخت کې ویل شي اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله وی ورودي انصاری صحابي دا تور ورسره کړه لکه ته اسلام راوړو وې ما چورته بر سر باندې اخلاص کړه دوه پړه کې کې شای چې ومه والو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری کارګزاري بیان کړه چې کله کارګزاري بیان کړه چې د څه کار دې سړی وکي رسول الله څخه خپش زمانه ته پوښتنه شو سما ته دا کار ولې وکي ما ورته شهید الله نبی تعالی کنزل کوله موږ چې منډه کړو پرم کې سړی دی ونه خاله ورغی چې کله دا گیر شنو ما ورته بر سر باندې تور کې خو درته ویل شهادت الله اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله زموږ د یری د وجنه دا ویل وې سره سر می ور دوه پړقه مې کې رسول الله ورته ویلې آیت سره کړه نو تبه زړه سره کړه وې چې بده کې لا اله الا الله موجود او کنه ته د غصې د وجنه ویلې سخ خفغانه کار کوي دلیل په دې چې لا اله الا الله قدر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لا اله الا الله ویل هغه باره کې ډېر احتیاط وکړي اې دې شرایط تقریبا اته ارکان دو ارکان او ته شرایط مخکې ویل شو یو درس فعلا د سوره محمد آیات کې بورو سره مشي چې محبت دی او اخلاص دی او انقیاد دی کفر بالطاغوت دی یقین دی دا ټول مسلې ذکر کړی شوی وي
دلیل په دې باندې چې موږ تاسو په ظاهر باندې مکلف یو لکه مصنف ابن عبد الرزاق کې راځي او مصنف عبد الرزاق کې او امام بخاری شه د عمر رضی الله عنه خبره نقل کړې ده چې رسول الله په وخت کې به وحی راتله لیکن چې کله هغه وفات شو موږ په ظاهر باندې فیصله کوو علامه تبتزنی شریعت کې دا خبره کړې ده او د عمر سره دا خبره بالکل نقل ده چې موږ تاسو باید په ظاهر باندې فیصله وکړو چې سړي کې ظاهر څه نقصان لیدل نه وي بدګماني به ګور نه کوي چې دا کدا کړ دا کدا کړ ډېر انسانان دي هغه مجاهدین د ذهنسازي ګډوډي چې لکه ستاسو په سر ګروپ کې او ستاسو د قومندان کې او رهبر کې دا غلطۍ نه دي تر څو پر چې تاسو کې کار لیدل نه ته ورمانه بالکل ښه ګمان ساتي قران کې الله فرمایي ګوره دا ګناه ده او دا د ښه اخلاق علامه ده او د ښه اخلاق لپاره موږ تاسو مخکې یو درس کې تقریبا 12 ارکان ویلي و یو دا چې په انسان کې به تواضع وي دویم بده کې به حیا وي دریم بده کې به صدق وي څلورم رافت پنځم رحمت شپږم صبر وم د قران او سنت تعلیمات عمل کرا وصل اتم د قران او سنت د مشرانو اکرام کوله او نهمه په دې کارونو کې ځان نه بندول لسم د بدګمانۍ نه ځان ساتل یو لسم حسد نه کول او دولسم د جبه کنټرول رسول الله ورته ویلي وی آیت ځل شي کړي نو ځل به شي کړي چې بده کې لا اله الا الله یقیني موجود ده کنه دوی ورته ویلي یا اسامه چې کله په ورځ قیامت لا اله الا الله سره روان ته الله رسول الله به پیش کی البته بس خبر وکي اسامه رضی الله عنه فرمایي چې دومره خپه شوم چې ارمان مې وکي کاش مخکې ما اسلام نه راوړې او اوس مې اسلام راوړې و چې دې واقعین ورسته چې په دې اسلام راوړل باندې اسمه مسله بالکل ختمه شوې وي اې دې وجه ابلیس علیه لعنت بدري شنو باندې خوشاليږي یو دا چې کله سړی کفر وکي شرک دویم دا چې کله سړی راځي چې مسلمان سړی وژني او دریم چې سړی په ځل کې دا فقر پیدا شي چې لکه غربت د وجه نه مړ نشم دا مال جمع کوا او حلال او حرام فرق مکوا که سبا زمر شو زما د بچي بس کوي او زه به سکم د کوم سړي په ځل کې چې دا د فقر دایره پرتای ابلیس په دې باندې سخت خوشاليږي او بینو د مؤمن وجل او د سړي وجل د په دوه طریقو دي دوه قسمه کافر یو د کافر چې په میدان د جنگ کې دا داخله او تا ونیو او هغه د توري لاندې دا خبره وکړه د کلاشینکوف د مل لاندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله نور ته د حق نه لري چې وي واشي بس لا اله الا الله ولا معاف کدا يهودي دی او کنه سنني دی که مجوسي دی او که ارڅ کول نه دې کلمې طیبه د وجه نه ارڅ ورته الله معاف کړو دویما چې وسړی مسلمان دی او دا مرتد شو کدا تا غیر کې د لا اله الا الله ولې دی لا اله الا الله هیڅ اعتبار نشته نه تاجود له اعتبار شته نه لا اله الا الله له اعتبار شته د اسلام بیزتی کړي رسول الله فرمایي چې فقتله ده وجنه او د اسلام برباد کې او نقض کې او مخکې موږ دا ویلو شیخ په مسعود القرآنی کې دا خبره ذکر کړې ده چې تقریبا د اسلام نواقص هغه شپېته دي شپېته درې د شپې کې مشهور یو درس کې ویل شي چې هغه شرک او الله ناروا واسطه وي د رسول الله د دین ناقص غنل او مشرک نه ویل د رسول الله د دین سره بغض او دغه پر استهزاء سحر له حلال ویل د کفار او تعاون د دین د اسلام بعد خلک مستثنا کوله اذن اعراض کوله سجده کول غیر الله له قران په ډیران کې ورسول ګناه په دین باندې کول چې دا مال حلال ده او دغه شنه د الله د ربوبیت نه انکار دین د اسلام د وخت پورې خاص کوله عالم قدیم غړل ملائک د الله لوري غړل د قران د الله کلام نه غړل صحابه ول کنزل کول په الله باندې ایمان نه لرل د قران او سنت په مقابل کې بل قانون له بیک ویل د مسلمان په خلاف باندې اصلاحات د ایمان په نعمت باندې ناشکری د اسلام په نعمت باندې ناشکری مسلمانانو له ضرر مؤمنانو له ضرر سړي سره دا ير نه ان شاء الله باندې اسلام باندې لیدا ير ورسره نه ایمان باندې الله باندې لید د خلکو وړاندې یو عمل جزان لشي به بل عمل د مؤمن وجل د يهود او نصارا سره موالات او د هغه سره مشابهت او ګناه باندې اصرار اې به وجل پکار دي دریما یو بل سره ولیکلا د ابي حضرت الاسلمي تاسو وځ دی لګورئ یو قوم دغه مشهور رفاعي ابن قيس ابن رفاعي ابن قيم د دوړ ذکر کړی دی غابل علاقه کې د خپل قوم راجمه کی او دا خبره وکړه چې محمد رسول الله باندې عملیات پکار دي وجلی پکار دي چې دا من ختم کودل ترغله جهاد دی او فلان دی یو لوی مشکل موږ جوړ کړی دی رسول الله په ځای شړل نه جوړول چې دې جن بس قوه بس روانه کی یو قوم دی ګوره قوم دی یو قوم د والد پر رسول الله درې مجاهدین ولېګل اثر کم خلک دي صحابه ځکه خو څنګه الله ورته د دنیا کې د ازیر راولېګل چې تاسو راځي ما دا د اهل سنت والجماعت اتفاقی فیصله ده د ابوبکر نیولې تر واشتره رضی الله پورې یو لک سرویس در شوق څومره صحابه کرام چې دا ټول جنتین دي وې درې کسانه به کې ولېګل یو به کې ابي حضرت الاسلمي دی ورته امیر مقرر کړي دوه کسان نور یو توري ورکو سغش او په دې شو کبانې سوار کړو چې کله د ملګری په دې کبانې سوچ وږي دینه شړو کډمر کمزوري و تر دې پوری دی بل ملګری د لکې نه ونی ولې سکه شکل شي ودرېدو شکل حرکت ور وکي نو دې ملګری ورته ابي حضرت الاسلمي وې دوه خبرې دي زبد قوم په دې ځای کې ودرېګم او تاسو د قوم په دې بل سر کې ودرېږئ خو چې ما کله الله اکبر تاسو به الله اکبر چې کوي څه بده باندې برابر راشي و چې ډیره کړه رفاعي ابن قيس ابن رفاعه د قوم مشر دی غاباله علاقه کې د قوم را جمع کړي پر رسول الله باندې اراده عملیات لري دا وې زوړ لم نږدې دی قوم لا و ایسه یو ګټو دغه خلمې مرشونی ولا
غشر سره قوس وغیرہ ارس میں برابر کړه وی شکل مې د ارس برابر کړو نتیجه کې دا ماقام شکل داخليږي د قوم د مشر د خپل ملګری راجمع کړه ویل کزمږ دا غړي بځو شپون کې نه دی راغلي دا به چرته وي د قوم ورته چې موږ راولې ته پاره باندې کې عربان ډېر غیرتي خلک دي بهادر شجاع ځکه رسول الله په عربو کې الله راولېګو او ډېر کمالات په عربو کې ان شاء الله سره عربو تاریخ کې خبره کیږي ندی قوم مشر ورته ویل زله سړی نه ما چې زه دلته کینم او تاسو دیم جلال چې ما غړي بځو شپون کې راولې زه به خپل وځم وځ خپل په شلار شنو نبی حضرت الله سمي فرمایي چې کله راغی ګونډه مرتمه تکړه خوشي مرته تیر کې وېدا د شمه خمره شروع شو او د قوم نه چې جدا روته چې کله روته وېدا ظلم ورته بالکل دغه ځای مرته پنهخه کې ونیو چې ومه شو د اول گزار سره مې سړی اوپر ځو مړ مې چې غم بالکل ونه کړه اې دې دشمنانو سره چې کله مجاهدین په جګړه کې واقع شي د اول دانی تیریدل سره بس روحته وتی وي لاډس پېښې ویم نه ځکه دې مشرانو کې د عادتو وې چې کله مدار لاندې کې بشور علم پېښکو زره سره و دا مشر اخلاص کړه او دا سر می تی قلم کې چې دا سر محمد رسول الله وړه وې دا میزان سره کې خود څومره بهادر خلک وې چې دا پروګرام کله وشو نو په دې ټیم کې ما غاګو کې چې الله اکبر وې ملګرو پاګې کې आवाज وکړي دوه کسان مجاهدین واغوم چې الله اکبر بس په کافرانو باندې ير رااله هر کافر دې بل دا خبر شي عندك مجاهدین استغفر الله یو غوغا پېښترو شو ټول وتختیدل درې مجاهدین د ټول قوم له ګرامات ورکړه وسوال قوم دی وچ دا وته زنانه مننه دي ځان سره روان کړي وې ایسته په دې وخت کې د شینه ته پاتې شوې دا مې راوړه د غړي بځي وکانه او دا سره د محمد رسول الله صلی الله علیه ورته مخله مې کې خو چې دا اق دشمن دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په عذاب او تعلیم ضرر درکړي والله له ضرر ورکړي لري وې رسول الله څخه خوشاله شو انتهایی ځای به ما ورته چې مې وکړه کړی دا هغه زمانه په مہر کې 200 صاحب خو بری د نه کېنا رسول الله سیرت بیانېږي وې ما لې ویلې ما ورته وی چې ما وکړه کړی دا واغز باندې په دې مہر کې 200 درهم غواړي تقریبا 14000 روپۍ ته جوړیږي وې چون کې ما جهاد کړو دومره وکانو دا شنه مې راوښته چې مال به صرف 14 وکانو رسیدا چې هغه مې خرج کړه مہر مې خلاص کړو نوري پیسې ځان له پیدا کړې اې دینه دا خبره معلومه شو چې مجاهد سره څنګه کور نه وځي دا ټول خیر دی قران کې الله فرمایي خوب ناسا ولاړه قدم کې خودل منځ کولا مجلس کولا چاله رې ور کولا ټول خیرات خو دوباره دا خبره معلومه شو چې ګوره بده کې دنیوي خیرونه هم دي مجاهد لاړ سره په دنیا په نت باندې نه ورځي لیکن الله ورته غنیمتونه ورکړي صحابه فرمایي چې موږ دي غریبانو خو شکر مجاهدینو شروع کړل موږ مالداري راکړه اې دی وجه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په دې باندې باب خدای به حدیث زبیر سے راوړي چې کله سړی jihad کوي د پښون کې خو مالداري ورته راځي لیکن د مر نور سم الله دې په دې مال کې برکات شي بچولا ودا مال ورسېدا څلورم یو بل سریه تو اعظم علاقه ابو قتاده شاسوار دې په کې ورغلو او محلم ابن جسامه په نامه باندې بل ملګری دې تشکیل کړ وی ورځي چې کله دا ور روان کړو دوی فرمایي چې موږ په یوه کې ناسو عامر علی جیب په نامه باندې کافر وي هغه غړي بځې سره ولي وېسم په دې خوا باندې راغی چې کله راغی نو دا خبره وکړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ سلام ویلي نو صحابه مسلمانان په دوه خبرو پیژندل یو دا چې په کوم ځای کې به اذان وشو دویم دا چې سلام بیا شو نو په دې وخت کې دا محلم ابن جسامه چې وېده د تور راويسه مردا سلام خوښ موږ د یری د وجنه ویشه سړی چپکه وی وشلو وې د پنځه کې حرام نه پټول کې جایز په يهودي سلام ناروا دي په بدعتي انسان باندې سلام ناروا دي چې سړی د ګناه کبیره والے دریم پاغه ناروا دي بولو براز باندې سړی ناسي دې کوم د علماء اختلاف دي او پنځم پردیس نه چې کله فتنه پیدا کیږي شنه پیدا کیده پاغه باندې سلام اچول جایز دي اې دین په دې خونو پټول جن کې سلام جایز وی چې کله رسول الله موږ اطلاع کړ کارګزاري بیان شو چې عامر داسه علی جیب دلاره باندې تیریدو او محلم ابن جسامه ور باندې حمله وکړه هغه وجل پیغمبر څخه خفش چې دا څه خطرناک کار دا شو کړي چې هغه در باندې سلام واچ خدای مومن ولی موشلو وی خفغان کار کوي وی دورز موږ په سفر باندې روانو دي هغه قومندانو عینه ابن بدر وی دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شو وی چې موږ مشر موږ ملګری تاسو وجلې او بیر خاندان سړي رسول الله ورته ویلي زب تعالی دیت درکم دغه عبارت 50 کان اوس والا 50 شکل مدینه منوره لاړو به در کوي نه مال بدارا کوي لکه څنګه چې زموږ د زنانو د ژوند دوی درمن کړي دي دغه شان منګه دا محلم ابن اسامه وجنو تر څو پوری د زنانو موږ باندې درمنې کو ودا که شو مسله شروع کړي وا رسول الله ورته ویل چې ګوره دا دې وخت کې دا سلام راوښه دا کوم قاتل ودا رسول الله کی روان یو د اعلان گریوان وغیرہ د ټول باندې لوندو ځکه رسول الله خپکړي واغه اقرا ابن حبیش قومندانو نو ویل دي خلکو لا وعینه ابن بدر لا چې پری دی څومره بدبخت انسان رسول الله تاسو زاری کوي چې موږ تاسو دیت درکو
دلیل په دې باندې چې مجاهد نه شړې په سوا کې ولګ دوه بدیت ورکې دي شو ګره قصاص مساس پکې نشته سلو کانا شیخ به اصل کلام کې هغه ذکر کړی تقریبا څومره اندازي سپین زر څو کې به سپین زر دغه اندازه را چې به غواګان څومره ذکر کړی دی وګړي بس یو جوړي اصل کلام کې غالبا د سورې عمران دی وایي فرشه کې دا خبره ذکر کړی دا ګوره ودا تاسو زاری کې قدم غصه کې نو دا وګوره به الله به غصه شو چې الله غصه شو الله به باندې لعنت وکړي او قسم په الله د بني تمیمونه 50 کسان زرا ولم گواهانه چې په دې عامر الله شهید باندې شي گواہی ورکړي چې قطن الله له سجده کړي نو چې کله سجده ثابت نشوه اې دا وینم حاضر شوه د دې وجنه خدای منځ سخت حمام دی عبد الله ابن مسعود فرمایي چې شړې زکات ورکې مونږ نه کوي دا زکات هم نه قبلي کی رسول الله فرمایي چې کله ماشومان د وکړو په عمر باندې شو د مانځ امر وکړي درس کړو په عمر باندې شنو بیا ورته زدن ورکړي چې کله بالغ شو به مونږ کې فقط لوي وجنه سید ابن مصیب احمد ابن حنبل هغه فرمایي چې وجلی پکار دی امام شافعي او مالک فرمایي چې حد په جاری کې لګرځاني امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ فرمایي چې زندان کې واچو یا ملشي بل ودا خبره چې کله ورته اقرا ابن حبیب شو نو فاغي باندې ير رااله بس خانه شو چې مسلو کان راکې 550 به اې دینه دا پیدا معلومه شو چې کله مجاهد نه پساوي کې څو قتل شنو امیر په خپل باغ مجاهدیت غوسي کاغنی به امیر المؤمنین د بیت المال نه ور کوي قصاص مساس کېږي نه پنځم بل سریه د بشیر بن سعد د فدق لکه چې کله ولې غلنو په هغه وخت کې څخه مجاهدین شهیدان شو ځکه دشمنو ته کمین نیول او ډېر څخه مجاهدین دلته لاړل شپږم به بل سریه دغه د بشیر بن سعد ولې غلا چې په هغه کې به ډېر لوی فتح ورته لاله ووم چې کله د ذوالقعده مشراله نو په دې وخت کې رسول الله اوس اراده لري چې لاړ شو عمره له د خیبر د غزا ورسته او هغه د خو مسله وصلی الله رښتونی کوي ان شاء الله ورته ویلو دي کې اشاره توحید لا ډېر په دې کې مخیراله نو وی ویل چې څومره ملګری زما دي او هغه زما سره رسول الله حدیبیه کې حاضر و هغه او نور ملګری ټول برابر چې جزو منګه تقریبا 2000 سره پاسه 2000 کسان برابر شو دا روان شو په مکه مکرمه کې یده په مدینه منوره کې په خپل ځبانه عویف الغفاری بنامه غفاری بنامه صحابي او هغه پرې خودو چې تل تسمانه مې اندښوي او وی ویل ملګرو چې څومره اصلي دا ټول را بار کوي توري راواله غش راواله ډالونه ابو بکر چې ورته ویل یا رسول الله چې تعالی خو خلکو ویل یو تور براوړی تا ټول سحر بار کړه وې د دې قدر نظریږي په دشمن باندې مسلمان سره هیڅ چرته اعتبار نه کوي چې دا به کېږي شمنګلا امن راکې ودا برکې ودا چې دشمن سره مذاکرات لم کینې خپل اصحاب ځان سره وېسي کافرانو چې خبر شوغین دا خبره وکړه چې تعالی خو موږ دا ویلی و اصحاب راکې چې و تور براوړی تا ټول ارسلانو فاسنو خان دی را بار کړی دي وېزه کې څه مسله شاه ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې لیکلي دریم جلد کې یاجوج علی اخر شکل ورسید د مکینه تقریبا اتم لوړان دي آلته پیځه کې دا ټول اسلحه کې خود تقریبا 200 مجاهدین ور باندې څوکیداران مقرر کړ نور دانو مجاهدین دا سره 2000 کسان راغلي و 200 تی جدا کا 300 مجاهدین روان شو ایوه وتر ځان سره واسه اسلحه راکب وې شکل دوی روان شو نو مکینه شکل رااله بعض خلکو مکه چې دا هغه 15 کاله ورسره ولیدله محمد رسول الله شکل مکه ولیدله تقریبا دا اوس داخلي وکاله رسول رسول الله سره ډېر انتیجه تمینه و حدیث بخاری کې راځي شکل ته مهاجر کې دوسترګو سترګې ورواړه ولې وکي ته روان شوي وی ویل یا مکی په دې ټولو کارونو کې تماله ډېر محترمه ای خو لیکن د الله دشمنه مدد ته پریدنه زدر نظم او دومره مینه وسره و چې کله به حج لاړو د مینه علاقې نه براغي او د مکی له دې شکایت د سترګو به وکي رواني دا زموږ شاعر دي دې سره مینه وکړه دا او هغه انسان چې هغه حج لاړ دی دا خبره معلومه ده چې کله دوی مکه باندې نظر پریوږي نو غیر اختیاري به سترګو نه وکي رواني دې کله دومره کښ خو درې رسول الله وکاله ورسره راغی او ملګری څو 15 کاله ورسره دا پسراله وې شکل را داخل شو دي جلالتله نو په دې مقام کې دا نارینه او زنانو دغه ماشومان د ځوانان دوی ګر چا پیرا ولاړو په دې لارو کې چې دا سړی را روان دي چې کله ته مسلمان شونه اج داخله وطن یو بو جوړ کی الګ پلانې سړی په دې لار لاړو دغه پلانې چې شپه وا او هغه پلانې ملګری راوستي و ام د رسول الله د دې بچي او د دې اولادو لیکن دوی مهاجر کې د څومره ملګری چې وسره غلي دي کې اکثر مهاجرین دي بعضی کم ملګری پکې انصار دي خو دې ورته بدلاره باندې ولاړو بعضی کافرانو په دې کې دومره سخت درېستو به وکي وې موږ د خپل سترګې پر رسول الله باندې لګوي سمکه پر خدا بار واته دومره عنادین خو دوی لې ویلې وې مړ دې مدینه څخه ځان را روان دي چې محمد مشر دي او تبونی ولید خوار پار دي رسول الله شکر دې خبر نه خبر شو ملګری لې ویلې چې دا یو وګړي دي لنګ نو باسي او تنگ قدمونه اخلو جګ جګ دانګ چې د معلومات پهلوانی وو دې ګردشونو کې درې ګردش کې دا پهلوانی کېږي و ګردش لري لیکن د نور کې ځکه نه کېږي چې به سړې سړې نشي وې شکل دار روانو نو چې دا وخت دې پهلوانی وکړه عمر سے مشي دنګونه ول دې میدان کې ځکه هغه کافر په مقابل کې سخت دریج انسانو نو دی یو بل لري چې داسمو مشرانو خاصه دروغ ولې چې دا نه هیپان او کمزوري انسانان دي دا خود شي له وکان غونډه مسل کوي او رسول الله ملګری یقینا ما شي قوي خلق و د عمر سے بارک راځي ولاس به چې الله پلاس کور کتاب دا ګمان کو چې روح په مالا پلاس کرا کړه
چې بده چې لاس باندې موږ تاسو غوښنه سړی ولا شون سو ملکونه برکې به کافرانو دل شي ته ټینګېدل ودا خبره شکل هوش ولا دغه نو ورسه به راغله چې کله سړی ور داخلي نو په دې کې په باندې دعاګانې مغواړي حجر اسود نه شروع کوي او ګردشنه بدا کوي پهلوانانی وکړي رب العالمین دا دومره خوخراله چې تر قیامت پورې چې کله قیامت له شروع کیږي تر هغه ورځ پورې څومره حجاج راځي البته دا پهلوانی کوي ځکه د رسول الله د ملګرو د عمل څنګه الله لړ خوښ چې دین د اسلام د پهلوانی دین دی او دې په دې کې ور داخل اگر کله اوس کو فارم نشته چې موږ ورمانه وچو خو لیکن د رسول الله د ملګرو د عمل د وجنه چې موږ الله له خوښ شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام به پاغیزه کې درې ورځې پاتې شو عبد الله بن رواحه مخکې روانو تر ور سره و څه شیرونه ویلې او به شکل د درې ورځې پرشن د مکه مشکان ورته تا موږ سره درې ورځې خبره کړو به دې جنازه روان چې شپه ورځ باندې کې شرط ان شاء الله ژوند دیو نو به حق شیرونه را نقل کو چې عبد الله بن رواحه رسول الله نه مخکې تر ور سره او د اتل سو مجاهدین دا طواف کوي پهلوانان روان دي کوم شیرونه ویلې دي په کوم کیفیت ویلې دي ان شاء الله روان چې شپه ورځ باندې باغ به وایو رب العالمین د محمد رسول الله تعالی درې موږ تاسو سره نصیب کی